ابو هريره رضی الله عنه چې کوم دی معروف صحابي دی او دا په اوم کال له هجرت باندې د غزوه خیبر په موقع باندې مسلمان شوی و او د اسلام نه وروسته مسلسل د نبی له صلوات و سلام په صحبت کې به اوسېدو د نبی له سلام نه مسلسل علم حاصلاو دغه وجه وا چې دنا په صحابو کې ټول نه زیات روایت چې کوم دین دا د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نقل لی 5372 یا 5364 احادیث د نقل لی یعنی 5300 دا خبره اتفاقی ده 15300 دا خو نقل لی خو یا 72 یا 64 دا پیدا بر دي دومره روایت د نقل لی ابو هريره رضی الله عنه په صحابو کې چانه هم دومره زیات روایت نقل نه دي او دا غي وجه دا ودن چې تاسو کوی تا نه ول دومره ډیر حدیث معلوم دي تا نو د وی چې ګور نور صحابه وزن کاروبارونه کول پټو کې ځمېداري کول نور څه به کول بس زه مسافر سړیو ما نبی رسول الله ته میزان فارغ کړه او ټول مې داغه نه علم حاصل کړ په دې وجه باندې ماته نور صحابونه احادیث زیات معلوم دي د دې ابو هريره خپل نوم څه شه ده نو دا ابو هريره واحد یو د صحابي چې د په نوم کې ډېر شدید اختلاف ته چې د خپل نوم څه شه ده بعضو خلکو به کې شل اقوال نه نقل کړي بعضو به کې 10 نقل کړي بعضو به کې 40 خره نقل کړي چې د دا نوم نه علامه سیوطی رحمه الله چې کوم دینو په تدریب الراوی کې د نوم په باره کې شل اقوال نقل کړي یعنی شل نومونه چاول چې دا نوم چاولدار یعنی شل پورې اقوال امام سیوطی رحمه الله را نقل کړي خو مشهور اقوال په دې کې چې کوم دینو هغه درې دي یو دا چې د خپل نوم چې کوم دینو د عبدالشمس ابن سوخر دویم قول په کې دا چې د نوم عبدالرحمن ابن سوخر دی او دریم قول په کې دا چې عبد الله ابن عمر دی او محققین علماء بیا دله ترجیح ورکړل چې د یعنی تفصیل به کړي چې اصل کې د نوم د جاهلیت د دور نوم چې کوم نه عبدالشمس ابن سوخر دی او چې کله اسلام راوړ نبی عبدالرحمن ابن سوخر شو البته امام بخاری امام ترمذی رحم الله دیو چې کوم نن ترجیح عبد الله ابن عمر لور کړل و چې د خپل نوم څه شره عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ په مستدرک کې په خپل ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د ابن اسحاق په طریقه باندې یعنی هغه په سند باندې دی وای چې د ابن اسحاق وای چې حدثني بعض اصحاب ابي هريره ته چې ما ته بیان کړل زما بعضی ملګرو د ابو هريره نه نقل کړل قال چې ابو هريره زنانو فرمایل چې کان اسمي فی الجاهلیت عبد الشمس ابن صخر چې زمانم په جاهلیت کې عبد الشمس ابن صخر او فسمیتو فی الاسلام عبد الرحمن خمال نوم کې خودل شو په اسلام کې عبد الرحمن او د جاهلیت دور نوم می څه شو عبد الشمس ابن صخر او چې کله مسلمان شو من بیا مینوم څه شو عبد الرحمن ولیا عبد الشمس معنی دار چې د بدنور بنده او جاهلیت نوم وکنه مسلمانان چې کله مسلمان شون بیا عبد الرحمن نوم کې خود شو اگر چې په دې روایت کې یو راوی چې کوم نه هغه مجهول له خو د نور روایتو په مقابله کې دا ډیر زیات مرجح کول ځکه چې دا په خپل د خبرې ذکر کړی دی چې زمانوم د جاهلیت عبد الشمس ابن صخر او بیا چې کله مسلمان شوم مې عبد الرحمن نوم کې خود شو تاسو ما چې امام ترمذی بخاری رحمه الله وايي چې خپل نوم چې کوم دی نو هغه عبد الله ابن عمر دی بهرحال نوم اختلافي مسله ده ابو هريره رضی الله عنه چې کوم دی نو په خپل کونیت باندې سره کې دومره مشهور شوی او چې هغه سنو مې خلکو نوران شوی وخه مشهور بچی چې په دغه ابو هريره باندې مشهور دی دا د کونیت ته کونیت تاسو پیژنئ چې یا د چا نسبت چې کوم دی نو هغه پلار ته وشي پلار مور ته وشي یا بچی ته وشي نو دې ته ویل کی کونیت دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د کونیت وجه سره د تر ابو هريره ولي وای ځکه ابو هريره معنی خدای چې د پښو پلار نو دې څه مطلب دی نو په طبقات ابن سعد کې ابو هريره رضی الله عنه نه بخپل نقل لی چې دی وای چې قال كانت هريره صغيره فكنت اذا كان الليل وزاتها في شجره فاذا اصبحت اخذتها فلعبت بها فكنوني ابا هريره ابو هريره رضی الله عنه وای چې زما سه وړو کې پېښو هريره صغيره وړو کې پېښو زما سه فكنت اذا كان الليل کله بچ شپه شو وزاتها في شجره ما په ونه کې خوده فاذا اصبحت کله بچ سبا کوما
نو اخذتو ما براواغستله فلعبت بها د هغې سم بیا لوبې کولې نو فکنوني ابا هریره ما د خلکو نیت څه شی راکړه ابو هریره کونیت ابو هریره کې چې لکه دا پیشو واله دی ښه پیشو د ابو معنی یوازې دا نه چې پلار والا پلار ښه واله په معنی باندې رب المال چې موږ وایو داسې نه چې مال پلار دی خو مال واله دی مالدار ښه دی چې په دې وجه ماته ابو هریره ویلی شوی دی امام ترمذي په المناقب کې د ابو هریره نه همدغه شان دې ته نږدې رانقل کړي چې ابو هریره رضی الله عنه فرمایي چې كنت ارى غنم اهلي چې ما به د خپل کور ګډې بیزې ساتلې وکانت لي هریره صغیره زما لپاره وړوکې پیشو وه ازاوها باللیل فی شجرة د شپې مې په یوه ونه کې کېښودله فاذا کان النهار ذهبت بها ما یاو کله به چې ورځ شوه نو بیا ما دغه پیشو له ځان سره وړه په دې بیزو پسې فلعبت بها د هغې سره مې لوبې کولې نو فکنوني ابا هریره نو ما له کونیت راګرځي شي ابو هریره په دې خبره باندې پوه شو چې ابو هریره ولې وایي کېدای شي چېرته په امتحان کې الله شم دا خبره یاد ساتئ البته علامه ابن عبدالبر رحم الله په الاستيعاب کې داسې رانقل کړي چې ابو هریره رضی الله تعالی عنه له دا کونیت چې کوم دی دا ول نبی علیه الصلاة والسلام یې ښودی و خو یاد لرئ چې په دې خبره کې څه تعارض نشته دی ښه بلکې دا د دې ابو هریره رضی الله عنه کونیت او نبی علیه الصلاة والسلام چې کوم دی دا کونیت په اسلام کې هم برقرار وساتل مخکې نه ورته ابو هریره ویلی کېده او نبی علیه الصلاة والسلام له وروسته همدغه نوم دا کونیت چې کوم دی ول برقرار وساته ته لري نه چې نه دا باندې استعماله په خبره پوهیږي البته امام سیوطی رحم الله په تدریب الراوی کې وایي چې د ابو هریره رضی الله عنه خپل مخکینی کونیت چې کوم و هغه ابو الاسود و څه شی و ابو الاسود نو لہذا دا د ابو هریره رضی الله عنه د نوم په باره کې دغه مختلف